اول نمبر دے زما بچے په یونیورسٹی کې په اول نمبر باندې دی زما بچے په قرآن کې د ټولو نه ښکته نمبر دی زما بچے په فیسبوک کې اول نمبر دی خو د ناموس رسالت د دفاع مسله چې راغلې ده بیا پر 0 نمبر باندې دی ما وی زما ستا بچي ته د ختم نبوت د مسلې علم نشته ختم نبوت چاته ویل کېږي پته نشته یاد ساته دا علماء چې دا مجلسونه جوړوي نن د نمک منډۍ په چوک کې د ختم نبوت جلسه جوړه شوې ده دا به صرف تاسو ته د عقیدې ختم نبوت مسله بیانوي ټول یې په کلو غوږونو باندې واورئ ختم نبوت چاته ویل کېږي ختم نبوت دې ته ویل کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی دې نه بعد بل نوی نبی به نه راځي رسول الله مبارک څه شی دی وای چې اوچته آواز سره په دې ثواب میلاویږي رسول الله مبارک څه شی دی آخري نبی دی دې نه بعد بل نوی نبی به نه راځي یو ټکي ورسره یاد ساته نوی نبی به نه راځي قادیانان اعتراض کوي چې تاسو وایئ زموږ قرآن موجود دی احادیثو کې موجود دی اخر زمانه کې به عیسی علیه السلام مبارک راځي هغه به څه کوي هغه به بیا د مسلمانانو سربراه وي هغه پیغمبر نه دی موږ وایو او قادیاني ستا سوال په ځای باندې دی خو ته زما په مسله باندې پوه نه شې تا د عقیدې ختم نبوت صحیح عقیده زده کړې نه ده ته د عقیدې ختم نبوت په معنا باندې نه یې پوه شوې تاسو نه تپوس کوم ما وی قادیانیه په کولو غوږونو باندې واوره عقیدې ختم نبوت معنا زده که معنا دا ده پیغمبر مبارک آخري پیغمبر دی دې نه بعد بل نوی نبی به نه راځي بل نوی نبی به ناراضی ماوی عیسی علیہ السلام چې دنیا ته راشي تاسو نه تپوس کوم عیسی علیہ السلام به نوی نبی وي که زوړ نبی وي وایه زوړ نبی دی که نوی نبی دی ماوی او قادیانیه کولو غوږونه باندې واوره عیسی علیہ السلام ته مخکې نبوت میلاو دی اوس چې راځي به حیثیت امتی به راځي میں بدغی عقیدہ کے عقیدہ ختم نبوت مسئلہ یاد ساتا او مرزا غلام احمد قادیانے چی پدی دور کے ددکم پیروکار دی مرزا مسرور قادیانے جرمنی کی ناستے اگا دل تکے زمانگا استاسو دا پختنو عقیدی و نظریه گڑی وڑی کئی انشاءاللہ چی دا علماء موجود ہے زمانگا استاسو دا بچو عقیدی بن گڑی وڑی کئی د ممندو په سرزمین باندې زما باجوړ د سفر کېده یا مولانا صاحب رابطه وکړه ما ته وایي مولانا صاحب ممندو ته په پلانکي تاریخ باندې ستاسو باجوړ د سفر دی مې او زما سفر دی ما ته وایي دلته به موږ سره د جمعې لمونځ پړو کې ما وایي بالکل صحیح ده خو یاد ساته مې ټولو ته اعلان وکړه زما مسله زما موضوع به څه وي موضوع به دغلته د ختم نبوت په موضوع باندې زه بیان کو کله چې د ممندو په سرزمین باندې هلته جمعه ما پړو کړله بار بار ما وایي ختم نبوت دې ته ویل کېږي ختم نبوت قادیانې دې ته ویل کېږي قادیانې دجال دی قادیانې کذاب دی قادیانې مرتد دی قادیانې صدیق خطار دی د پیغمبر په ناموس باندې دا کار چولې ده ما وایي د ختم نبوت د ټولو اجتماعي عقیده د میدایات ساتئ چې کله مې بیان وکړ د بیان نه راښکته شوم یو سړی را سره میلاو شو حاجي صاحب ما ته وایي مولانا صاحب یو تپوس وکړم مې وکړه ما ته وایي دا ختم نبوت په پېښور کې کم کلی دی دا افسوس مقام دی د ختم نبوت د حاجي صاحبانو ته مشرانو ته پته نشته یاد ساتئ عقیده ختم نبوت دا څه ته ویل کېږي دا زمونږ او ستاسو د ټولو اجتماعي عقیده ده چې د رسول الله مبارک نه بعد بل نوی نبی به نه راځي زمونږ او ستاسو د ټولو عقیده ده او څنګه چې صحابه د پیغمبر دفاع کړې ده انشاءالله دغه شان د پېښور په سرزمین باندې دا زما د خپلو پښتنو وروڼو نه امید دی چې انشاءالله خو العزیز
کچرته مسله د ختم نبوت راغله د ناموس رسالت راغله سم چې صحابه قرباني ورکړې دی انشاءالله دغه شان د KPK پښتانه د ختم نبوت په مسله باندې د شپې هم ولاړ دی دروازې به هم ولاړې او د ناموس رسالت دپاره خپلو بچو قرباني دوت هم تیار دي انشاءالله تیار یو انشاءالله ما وی چې کله پنجاب کې قادیانې را پاسېده زنانو ته بیان کو زنانو ته موږ بیان کو په خپل بیان کې څه وایي او زنانو تاسو نه یو مطالبه کوم قادیانې مطالبه کوي ښځې حیرانې شوې څه مطالبه به کوي هغه قادیانې وایي وایي تاسو به دا قادیان دپاره او د رب وا دپاره څه قرباني ورکړي یو زنانه پاسېده هغه وایي سونه به ورکړم قادیانې وایي سونه مې نه ده پکار بله زنانه پاسېده هغه وایي ځمکه به ورکړم قادیانې وایي نه ځمکه مې نه ده پکار بله زنانه پاسېده هغه وایي نقدې پیسې به ورکړم قادیانې وایي نه نقدې پیسې مې هم نه دي پکار ښه چې سونه هم نه ده پکار جایداد هم نه دی پکار نقد هم نه دی پکار نو څه پکار دی وایه مطالبه دې څه ده مطالبه دې وایه هغه قادیانې وایي زما تاسو ټولو زنانو ته یو اعلان دی تاسو په خېټو باندې چې کوم بچي دی دا خپل بچي به تاسو قادیان ته وقف کوئ یو بچي به مال راکوئ ما وی د میرزا خبیث دپاره خلق پاسېده په ربوا کې 30,000 زنانو یو بچي قادیان ته وقف کو د پېښور مسلمانانو هغې د یو دجال لپاره خپل یو بچي وقف کړی دی موږ د ناموس رسالت دپاره حق پیغمبر دپاره دغې دجالانو ته ښایو چې تاسو یو بچي غواړئ یو بچي مور کړی دی انشاءالله د ابوبکر صدیق بچي ژوندي دي انشاءالله یو بچي تا مطالبه کړې ده ورکړی دی موږ ټول بچي د ناموس رسالت دپاره قربان دي ودرېږئ دې مجلس ته فرښتې راځي وښایئ موږ د خپل پیغمبر دپاره یو بچی نه ټول بچي قرباني به ورکوو انشاءالله ورکوو به انشاءالله ټول اواز راکړئ تاجدار ختم نبوت